اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قدردان علماء کرام بالخصوص محترم زموږ استاد مشرف گران و قدردان جناب مولانا اطلس خان صاحب، محترم د دې علاقې زموږ د علماو پیدامان او د تفاهم زموږ مشر جناب مولانا محمد کبیر صاحب او د دې بډھبیر او د چاپیر چم زماړي و قدردانو مشرانو کشرانو همزورو جمع ټولو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. قدردانو د جمعې ډېر مبارک ورځ ده او نن دلته زه ستاسو په وړاندې حاضر یم د جمعې په ورځ باندې. زموږ ملګرو ته پته ده چې هلته استانه کې حاجي آباد شریف کې بابا جی مبارک د فخر کشمیر حضرت الحاج محمد امین بابا جی رحمت اللہ ایصال علیہ زما د جمعې مونځ چې کوم دی د 19 سال نه زه هلته کوم او دا داسې کیدای شي چې په دویمه یا درېیمه موقع وي چې زما د جمعې مونځ پرېښوده هلته او دلته رالم. زما په دې 19 کاله کې د هغې وجه هم دا ده چونکې هلته تاسو ته پته ده ډېر د لرې لرې ځایونه د بابا جي مبارک اشقاء معتقدین راځي چې کوم سانحه شوې ده او د جھان استاد شھید رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مقدمه الشریف الله دې دا په توفیق موږ او تاسو ته مغفرت نصیب آمین. نو د دې ملګرو د دې دوستانو د دې د دادرسۍ لپاره او د خپل یو عزم دپاره چې دا شهادتونه دا وینې تویول او دا قربانیانې دا د اهل سنت و جماعت د حضور د عاشقانو غلامانو یو تاریخ دی. نو که څوک دا په زړه کې ساتي چې ولې په دې باندې به موږ د دوی دا جذبې کمې کړو یا به موږ په دې مشن کې مخې ته رکاوټونه راولو دا مشن به ختم کړو، په ذات د خدای قسم چې د حضور د عشق او د وفا خو هغه نشه ده چې دا نشه خو زموږ نه مرګ هم نشي ختمولی او دا خو زموږ د ژوند په اساس کې ده، دا خو زموږ په یو هدف کې ده او دا خو چې کله موږ قبر ته لاړ شو والله العظیم که دا نشه زموږ نه هلته هم لاړه شي قبر کې هم چې د دواړو جهانو سردار مبارک دیدار کېږي نو والله العظیم چې په قبر کې هم د حضور د غلامانو د دا نشه چې دا همدغه رنګې وي چې عاشق صادق فرمایي چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب دپاره ته سره مرګ به زموږ نه دا مشن به زموږ نه خوا دې خوا کي تر له حده پورې چې ملائک قبر کې راشي سوال جواب دپاره ورته به وایم چې غلام محمدي او محشر ورځ هم بیا یو سخته ورځ ده چې خلکو سره به خپل ځان غم وي او تکلیف کې وي اور ډېر غم به وي خلکو سره خو عاشق صادق فرمایي چې والله د حضور د عشق او وفا دا کومه عظیمه او لوی مشن باندې چې موږ یو دا د وفا دا مشن په حق ورځ باندې به خلکو سره به د خپل ځان غم وي. عاشق صادق فرمایي د محشر په سخته ورځ چې عالم جاري زه به ګرځم شادان محمدي او به وایم ممالک ته خبردار شه لاس رانوړې په امان محمدي او یا رضوانه د جنت جوړې زر راوړه خبر نه چې ناخوان محمدي ځکه عزتمندو دا زموږ یو داستان دی د اسلام د قربانېدو یو داستان دی چې راروان دی وي به د دې نه پس به وي او که څوک دا وایي چې په دې قربانیو باندې به موږ د حضور د عشق او د وفا نه دوی وروسته کړو نو یاد ساته عزتمندو زموږ چې دا وجود په دې لاره کې ټوکري ټوکري شي زموږ د وینې نه به انشاءالله د حضور د عشق او د وفا خوشبویان زموږ اصلاح ته توجه شوي دي او
وخایا ما ته په پدې ټوله دنیا کې د چا داسې تاریخ چې کوم تاریخ الحمدلله زموږ د مشرانو دی. مرګ له چا په سترګو کې سترګې نه دي ورکړی. د مرګ مقابله چا نه ده کړې. توجه ستاسو غواړم. مرګ چې دی دا د غټو غټو خلکو نه راوګرځي خطا کي. ډېر لوی لوی خلک دي، ډېر لوی لوی بدماشان دي چې مرګ یې په سترګو لیدلی دی، هر څه یې ختم شوي دي. زموږ اسلاف او مشرانو چې مرګ کله په خپلو سترګو باندې لیدلی دی نو په سترګو کې اوښکې راغلي دي او دی ویلي دي چې هی کاش صرف یوه ساه ده، کاش چې ما ته الله په زرګونه ساګانې راکړی دی، د قربانېدو لپاره یوه ساه ده، ځکه په زړه په سترګو کې اوښکې دي. کاش چې موږ ته الله په زرګونه ساګانې راکړی وی نو دا یو ساه به په جانان مبارک باندې قربان کړی وی. او عزتمنده دا صرف د خولې رسمن رواجن خبرې نه دي. په میدان باندې الحمدلله چې موقع راغلې ده، په میدان باندې د حضور عاشقانو غلامانو ممتاز قادري ته مقامت د 500 کړی دی. خپل چې کوم دی ځوانه بېبي چې د ده صرف 2 کاله شوي او ماشوم بچې د 9 میاشتو د 100 کالو 4 کالو چې د ده 100 کلونه به واده شوي ماشوم بچې و، د دغې کلونو چې ګولۍ خبرې زده کړی وې او د ده والد محترم ناست دی، روڼې ناست دی، محبت د 500 تخته ده، مګر غازي په دغه وخت کې یېرېدلی نه دی، دغه وخت کې وروسته شوی نه دی. حالان کې دومره فارمونه یې ورپسې ګرځول. ما ته ورور په خپله دا کیسه په هغې کې لیکلي وو چې غازي صرف د دې مشر نه ووایه، دومره ووایه د دې نه مور او داسې ووایه چې ما دا ګستاخ وژلی دی، زه پوه شوی یم په ځان باندې. دې خبرې ته سوچ کوه، صرف دومره ووایه چې زه پوه شوی یم، بس صرف دومره ووایه چې زه پوه شوی نه یم. نو موږ داسې چل کوو چې موږ یې ازادوو او بیا بله چې کوم دی ښه ورکوو، بیا بله په حجاز کې کور درکوو او ستا ته او ستا بچو ته مکمل طور باندې هلته کې د هغې رهایش او تعلیم به مفت دي او حجونه او عمرې به هم ستاسو مفت دي. دې خبرې ته لږ سوچ کوئ. دا هم ورته نه وایي چې د بل ځای ته د وجود دین پرېږده، نه نه، په دین باندې به عمل پیرایه، حجونه کوه، عمرې هم کوه، ستا به هم کوې، پلار به دې کوي، خاندان به دې کوي، بچي به هم کوي، حجاز مقدس کې به ځای درکوو. صرف دومره ووایه چې ما دا ګستاخ وژلی زه دغه وخت کې په جذباتو کې راغلی په ځان پوه شوی نه یم او اوس پې پیمانه یم. دا مه وایه چې ما نه دی وژلی، دومره ووایه چې اوس پې پیمانه یم، خو بس وژلی مې دی، یو کار به رانه شوی دی. والله العظیم غازي ته مخامخ د 500 کړی دی. دې خبر ته دومره چې کوم دی عجیبه یعنې یقین وکړئ چې داسې آفرونه چاته وشي د غټو غټو خلکو وخت پرې وښویږي، مګر غازي ملت مخامخ ګوري، جذباتو کې راغی. وی تاسو دا وایئ چې ما سره به د دې یوې ساه د دې خپل جان غم شو، ما ته د 500 کړی تیار دی، په ذات د خدای قسم چې دا یو کار دی چې زه یم چې په خپل ژوند کې دا ما په هوش او حواس باندې کړی دی او زه به فخر کوم تر قیامته پورې چې ما هغه کار کړی دی چې ما د ټولو نه اول غیرت په مدینې منورې جانا مبارک باندې او چې کله مې غیرت کړی دی نو اوس زما نبي ډېر غیرتمند دی چې چا چې کوم دی په حضور غیرت کړی دی، زموږ کریم آقا بیا ډېر غیرتمند دی او زموږ دا دعوه ده چې په کائناتو کې د حضور نه زیات غیرتمند بل څوک نشته. هر چا غیرتمندو ته چې د غیرت خیرات میلاو دی دا په دربار د مدینې منورې د جانان مبارک نه میلاو دی. او زما رب هم ډېر غیرتمند دی او د هغه محبوب هم ډېر غیرتمند دی. د عزتمندو چې چا یا په نبي باندې غیرت کړی دی نو هغه چې کوم دی وی چې زما دا عقیده ایمان دی چې ما په کوم نبي باندې غیرت کړی دی دلته به زما سترګې پټې شي، ورته به زما استقبال ته زما د مدینې منورې جانان مبارک خو مخته خبره عزتمندو د 500 د تختې د پاسه ودرېده او د تختې د پاسه چې ودرېده دی ونوې چې یا رسول الله کرم او نظارت او ما د دې نه بچ کړه. دی ونوې چې یا رسول الله دا خلک ما ویلي زما نه بېبي ځوانه پاتې کېږي، ما واده له ګذر شوی دی، زما رشتهدار زما نه پاتې کېږي، زه اوس د 150 کاله یم، لا ډېر نوجوان یم، د تختیدار د پاسه د 500 پړې ښکل به په خپله مرۍ کې واچوو او ویې فرمایل چې ښکل مې ځکه کړو چې تاسو به دا وایئ چې دا خو لیونی شو، دې خو په خپله باندې چې کوم دی څه کوي مرګ له غاړه ورکوي، خو ما ښکل ځکه کړ چې تاسو ته د ژوند د ختمېدو ذریعه ښکاري، ما ته زما د محبوب علیه السلام د ملاوېدو ذریعه ښکاري.
تختے دا پاسے دا پانسے دا تختے دا پاسے دا لبیک یا رسول اللہ نارو والا لبیک مانا داوا یا رسول اللہ زا حاضر لو چونکہ دا نارا دا سے دا اکثر دیر حل کو بدبینا تکلیف شی یا رجی دا پادا سے چلے والا سیاسیہ سے پختل زیر لیکن دا نارا نشتا چپلانے خان زندہ باد اور انگے خان زندہ باد لیکن اس سر بھار سر دوارا مانا دا آوہا مانا دا یا رسول اللہ جستا تو دین باندے حملی کی گی ستا تو عزت اور ناموس باندے حملی کی گی ستا تو ختم نبوت باندے حملی کی گی یا رسول اللہ سرد مال ہو جان تک قیامت تک ہوئے رہتے ہیں یا پاک کا میدان باندے زکر عزت بند تاریخ دے اسلام گواہ دے جب اسلام ہو چلے پڑے باندے تو میدان میں مستشری نے دی کہ خیرت اللہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وجود باندے انگریز اسرائیل برزولے اور چکلے والا دا وجود تشپے تنزو اکی اکالو 85 سال معمر سپنگیری دے اور چکلے والا دا وجود باندے مکمل اسرائیل اوگر زولے دا بہت تلی چیزی دیا والا اسرائیل باندے چکم دے گرم کرن اور چکلے دا تو وجودی چکم دے سشو مکمل تو وقی شو لبے والا پجتو زخمون باندے برچکی ہو دورا اور سبالا باندے اقبل انگریزان رام استن مشران اور ویچ دا حضور علیہ السلام دا دین یا سپری تا منگا پانسی ورکاو اور تاسو باو گوارا چه سنگا زمین پختو کی غری اور سنگا زمین مافیان غاری اور سنگا چکم دے زمین چکم دے دا جو خیرات غاری اور چکالا کے فائد اللہ کافی تا تکلیف ملاو شو اور کلا دی چکم دے سشو قدر تکلیف کے چکم دے دور وجود چکم دے پیسرو باندے گیر چا پیرا مجھے سنگا اس پر گے پتے کرے جو پتے دو سرائے دیگر نبردے منوارے دا جناب مبارک نصیب کی سبال باندے انگریزان جمع دی یومے ماحول لے اگی ویچے بابا روزی دی برگوڑی چھ شاید خیر بزرگر رجل خیرات وارم مگر چلے کرتا ہے نبابا پدے انداز باندے چھ کندے دا پانسے طرف تروان دے دا پالوانے پانداز کے اور بل سر بابا کی اچت کرے دے اور پھر بدیح پاک کتیب کے اشعار جو کر دی تجربان باندی دی اور اشعار دادی چھ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین پسند رہ جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبان پر سخن رہ جائے گا فرمائی جو انگریزانوں چلاتا سوائے چیزموں کو چکندے بادشاہے کی دور نہ جھگیں بذات کا خدے قسم چستاسو بادشاہے ہم ختم شی اور سبب استاسو لنو نشان ہم ختم شی استاسو بچاتا پتم نوی چی ادو کی چرتا دی اور پتم زید خوری شوی دی استاسو بدا ادو کو پتم نلگی مگر زمان جانان مبارک دے عزت اور نامور چرچے بچے کندے تر قیامت تک اور باہر طرف والے بڑے ہوئے مطلب داوی جو بیان جہان استاد شھید رحمت اللہ تعالی علیہ باندے با زمون استاد سے چکندے نامشن ختم شی پدی جماعت کے بدیا رسول اللہ ناری بندی شی پدی چکندے بڑا گیا کہ بسوں دے مشن نرستو شی بذات کا خدا قسم یا جہان استاد دا واللہ بڑا دیر معصوم بچے کے حضور کا قدم نہ خور نظام کا قربان اول کا پارا تیار کرے پدی باندے رسول دل نشتا دال بطا زمان استاد کارے الملتا اسلام پر نمان دا رشوی وطن کے حضور کو نام لیوا سرگا چلکی گی اگر اللہ کامیابی ورکا قسم پہ ذات کا خدا قدا سے مرد باندے رہا چکم مرد اللہ جل جلالہ جہان استاد ورکا نظمت کے عثمانوں نے ملائک ورش کو چکے انسان ساد اودا سکے تو اودا سکے تو جماعت کے دا اللہ تو قرآن باندے عزیز پر ذات کا خدا قسم نظمت کے عثمانوں نے ملائک ورش کو کی بنا سے مرد باندے مرد خوشتا خلا سے پتہ نشتا دینا سوک دا سشتا چوی زمان دی بچشم اس سوک دا سنشتا مرد نے رچا بچ کی جلدی تو دنیا باندے تو سوک را غریبی تو یقین پر دوبارہ وطنی دی اور دنیا زید و بقا ندستا پشام طور و خور و ہزار ہاں خوڑنی دی دا جل عظیم سیلاب چے پچا ورشی ورطا غرون اسپت پشان دخلی دی اور دا کچمزے داکل نتنگی گی و خیران و نمتام شلی دلی دی
اور ایک کاران خور کی خفش و کباور کرے یتیمان زی پزے جولی دی دا اچل نبیانا زہر زیاد لکا حغرسی پر تقدیر جب کلی دی اور کب اچا کی سنسار ہے سنتوی محمد امین دیر خویلی دی مرنا مخلصی نشتمان ماروان دے تال ماروان دے اور جہان استاد محمد چکم دے وقت تیر کر یا غیرت شخصیت ہو دین اسلام باندې چې کوم دی ډېر لوی غیرت والا الله پاک ورکړی په حضور مبارک باندې چې کوم دی ننګ وکړه قرآن باندې ننګ وکړه په خپل عقیده باندې ننګ او غیرت وکړ او په عقیده د یا رسول الله باندې سنت په جماعت باندې ننګ او غیرت وکړ نو ما خو هر چا رشته اخلاصي ته نه نشته څو په هغه ټیک باندې مري څو په هغه پریشر باندې مري څو په شوګر باندې مري هو الله زموږ د عالم مرګ چې کوم دی مزه کې دا کم صلی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا قرآن عظیم الشان سرمینہ اور قرآن عظیم الشان مانے معروحی رتئی کی رب لا یزال او مقہ مرگ زمین اصلاح ہوتا ملا شہید جانا نظام و مقہ تقبل سنین ولدی چاپا تختیدار مانے لبیک یا رسول اللہ نارے والدی اور چاہتے کم دے دا پانسے پر تختوں پر دا پانسے پر کمروں کے درنا دا حضور صلی اللہ عشق و رفان نارے والدی زیم مرگ ہر سرگشتا خدمار مرگ مزج دادا چکم تا شہادت مرگ ویلی شی جستا لا یود ویر کترا لا پزمک باندې تو شوی ندا جرب لا یزال در تو گناہوں معاف کر دی تعالی جنت والے کرے زکل زکمندو مونگنن دانوالو من خوچتے اگے باندې سوکم کمر خطابا کمر باندې لوگ خطابے لوگ بتا دے کہ خدا اللہ سے من کو لگ رہا ہے خدا شہادت من کو لگ رہا ہے استاد رضا پار رہا کے جناب مرد دے چھ شہادت مرد دماد مجری مولانا جانا مبارک پخبل باندې وقت لے ځان دپار دا هغه مرد دے چھ بدی مرد دپار صحابہ کرام په میدان میں جنگ کے اللہ پر تمناګانو سوالونه کړی مگر یاد ساتئ زموږ علمیت صرف دا غلو تو بڑا سے وطن کے چلاوی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ دکم وطن کے جب اسلامی قانون دپارا دلو اصل اور خوشل اللہ کو مسلمانان اور پلی قربانے ورکڑی دی اولا ذرا میں جو عزتون اتار تاشوی دی کرون مسلمانان اور پل کرون پلی خوڑی دی فتاچو سوال جنہوں نے دپارا پلی خوڑی جنہوں کا پاکستان کی کرون لو جیدادو لو یا داتا افغانستان کی چکر دیتا ہے ہندوستان کی سمت ہندوستان کی زمینہ اور بعض دفعہ اسپتالوں لو یا تو ہندوستان کے ریلوے نظام لو یا آتا کی کندے پتیلو یا آتا غلط جوار میں ملا دل یا آتا غلط کاروباروں میں دکانوں لو آتا ہر وشی موجود ہو رضی زیدہ خود موجود ہو مگر داغی باوجود زمین اسلام اخبر کورون پری خوضل زمین مشران اخبر کورون پری خوضل تلار کسی کانو چه بندیل آگی عزتون تار تار کر داغی دو زمانو زمین کے مسلمانانو میں نو خوین دو چکم دے عزتون تار تار شو صرف اور صرف بندیل پارا چه من لیا بس وطن تکار دے چپانے وطن کے وسط کا نظام بلوگی منوالی دے جانان مبارکی لیکن اسلاف و بشران و دلیل پارا سختے برداشت کری دی تکلیفون برداشت کری دی زمان نکا مبارک یویل اسکال جلاوطنی 1930 لکس کرے دا یویل اسکال جلاوطنی کرے دا اور صرف بدے وجہ چدن دا انگریز خلاف بر سرے پیتارو دا انگریز خلاف جہادو لو چکم وطن دے اسلام پر نوم باندے آزاد شو اور ابھی بدے دپار قربانے ورکڑے کہ زمین وطن بحقیقت کی گلستان شکلا آزاد بمن پہ اللہ دا اخبر قرآن شکلا کل بدا تو رکیارے دا دلالت تو رکشی دا زخمی زلیل نمبہر دا ارمان شکلا اور دا محمد امین ارمان دا چو شہید آنان با دا محمد رسول اللہ دا دین قربان شکلا صرف دعوائیو چو تکار خدا چو دا تنورماء تحفظ ہوئے دکتر حضور علیہ السلام کا نام لیواؤ تحفظ ہوئے دکتر حضور علیہ السلام کا دین دوار سال تحفظ ہوئے اگر تا چکم دے داغی دا عزت چرچے تو افسوس دا دے عزت مندو اورال پٹول وطن کے علماء خلاف سازش شروع دے اسلامی اقدار خلاف سازش شروع دے آگا شاید بطور نظر مشہور شی جو سب علماء بردو فکر آگا شاید بطور نزیاد داد وقت ملاوی گی جو سب جماعت پر آگے توارث بردو فکر اندار انگیزت مندو تو دنیا کے لئے پر خلق چہر سن کی پروانشتا وہ گیا ہو گیا کہ چرتے واقعہ کہ علم و ملارا گیر شو جاتو لدنیا باندے رگولی
ددے وجہ میں عزت مند یاد ساتھ ہے کہ من اور تاسوہ پدے وطن کے الحمدللہ من ددے کی سیدن کی ہو ددے چپے چپے حفاظت دون کی بھی ہو اور زمین ددے وطن سرمین پدے وجہ ندا چدے وطن کی گوند دامون تماتر پیاز راتے یا دامون کاروبار راتے زمین چدے وطن سرمین ندا داگی یا وجہ نواغا دادا چھ حکم نظریہ باندے حضور دا احد اور دا بدر میدان ترا گلے اور تک کا نظریہ باندے اللہ کی لگا پاکستان را کرے منقدر مرد باندے نہیں عریب مرد اول اللہ باندے روئے ورکر اے روئے اللہ کریم جل جلالہ قسم دے درش قابل لے چچارہ اللہ تو قور کی اللہ تو قرآن مانے مرد راشی تو دینا بہترین مرد نشتا اب ہم دانا چھ پچا باندے بچاور تھوڑے سپوری بھی بچاور تھوڑے وقت قتل ہو چنانا تو زمان فلانے قتل کر دے زبا قتل کوما تو زمان فلانے وجہ دے زبا وجہ نما پہل کوئی لور بھی گناہی گناہ جرم صرف یوی جتن ضرور اصلاح کرے دے وقت آدے چھ بل قصور میں غماز نبی قسم دے چستا مین زمان جملہ مردعادا استاد عشق پت میں وجنی سراغادا سراتور تک العجب تماشادا بل قصور میں غماز نبی قسم دے چستا مین زمان جملہ مردعادا نزہم خاکیم چلکان قربانی شمدہ ازن میرا وردہ سودادا اور ہر ساتھ میرے ہزار ہزار کر رکھا زاردے لتا اندغم منشادا اور بعض زیباد محمد امین محدود دے استاد نامہ پاک محمد مصطفیٰ الحمدللہ زمون تاریخ میں مار خوچ کمدے سبے دے میدان نا منگا الحمدللہ اللہ صلاح رسو شہیدی نمونگا رسو کی روکیو کچادا پر ذر کے داؤ جنہ جہان استاد سربتا مسئلہ ختم شوی موائیوں تو بڈھبیر نا دارو سنت بچے بچے الحمدللہ جہان استاد جو پدی میدان کے نرولان سے دیوازی نے بھی پدی میدان کی دارو سنت بچے بچے ندی مشن دپارا دفتر سب قربانے دپارا تیار ناستے صلی اللہ چتاس پر نبیر مولانا سے دوئے چل الحمدللہ مندر وطن خالق ملک عید مند پدے وطن کے جنتے رہو منگ پدے وطن کے چکندے زمور سرا اللہ کریم جل جلالہ دے سر شکری دی عزتنا اور شرافتنا اور دنیا چکندے دا نعمتنا اللہ زمون دے سر ترلی دی لہذا منگ اور پدے کے شرف اپنا فساد کلم پر دعا بنا چکندے چپے چپے اللہ پاک حفاظت کی خدا سنت و جماعت جو حضور داشکان و غلامان دا آغی خلقو چاگا بے ہزار خلق دی دا آغی خلقو چاگا صرف پدی مان غیرت کئی داغید غیرت تو مانا ہمیشہ دین ہوئی اور دسوی چکل دا حضور دا دین خبر راشی جدا اللہ جل سردراز نیاز خبر راشی زمین اسلام خواہو چکول اشپا اللہ تعالیٰ دا اللہ جل جلالہ عبادت کر تو چکل میدان کے دوتے وقت راشی جام اسلام خواہو دی چکل پلاس باندی دا دشمن تے پستر و کستر کی وقت کری دی یا میدان نے تخت دلی ندی بلکہ فرمائی دی چکل پمان سریعی کی چیمان لریسو کلا میدان کی رسکی کی چیمان لریسو زمان نکل بارد دن آقی دبرنا روان دے مومن ایجنسی دن آقی دبرنا اور پلیہا عرض باندی اوسا وانگریزان مردار کری دی سمرا اور تاریخ فرمانے بھی نہیں کرے تاریخ پاکل انگریزان بھی کرے دی پاکستان کے پاک کٹیم کے جنابی کم اسپیشل برانچ اور ارکائز دفتروں کے بندلوں کی تمہت گاتے بندل پروتی دی آخی نمودہ تاریخ رابط کرے دے چکل آغیبان دے حملہ اشرا اور دی مبارک داغیب مکمل یو پٹول پاکے مکمل تباہ شکائی پٹول بہتا ہے اور دم رمال غنیمت پاتے شو چی مجاہدین ضروروں نم آجز ہو بابا اس مبارک کے کمدے دمشق باباجی دے تو حضور الحافظ دعالت مجاہد آدم خرج واحد باباجی دمشق جی سرا ماچا گر سکتا اور توید جارا پا اصول باندے جرنے لام ناس کی مجاہدین الاخبار اور پس شاہ ترا روان دے اور آبادی مبارک چکل لان در آپ بکی کی انگریزان زب زبانی مردار پراتبی پتا کٹیر کے چکم دیتا شار ویلی کل پمال سریعی کی چیمان لریسو کل میدان کی رسکی کی چیمان لریسو اور دشمن دین لر ورزی لکسمرے کا میدان دے ہو تو فنگنا نستنی کی چیمان لریسو شمد دین دا محمد رسول اللہ بلدا لکا پتنگ پر صدیقی کی چیمان لریسو اور داد غیرت وینا سوٹ نکلی دے غیرت لرا پدے وینا ہوا پوہی کی چیمان لریسو اور محمد امین پنند دین کفن پسر تللے ورسا اغروانی کی چیمان لریسو
جھان استاد ټول خاندان ته د بډھبیر زموږ دغه ډېرو نرانو مخلصینو ملګرو ته مولانا صاحب اطلس خان صاحب ته خپل طرف نه دا یوه خبره د دې په زړه کې واچوم، د دې د تسلی دپاره، د دې د حوصلې دپاره، او هغه دا ده چې موږ په دې باندې به تر قیامته به ستاسو بچي او زموږ د بچي فخر کوي چې هغه الله که مرګ ورکړی دی، دا علاقه به هم پرې فخر کوي، دا ستاسو نسلونه او بچي به هم پرې فخر کوي چې هغه په کوم موقف باندې ولاړ او د هغه نه په کوم ځای کې ساه وتلې ده او هغه کوم پاکیزه انسان و او هغه کوم غیرتمند انسان و، دا به فخر کوي دا ټوله علاقه. ځکه وایم چې مرګ شته خلاصېدو نه نشته، خو دا قابل فخر مرګ و. او انشاءالله چې دې دپاره دا وایم چې په دې مشن کې مونږه زه به دور یو خادم د تحریک لبیک یا رسول الله، زمونږ یو کارکن، زمونږ یو کارکن ما چې کوم دی پرون استاد صاحب سره زمونږ میټینګ وکړ لاهور کې، هم مې ورته د دې تذکره وکړه چې یو ډېر مخلص، یو ډېر نظر او یو ډېر بېباک او یو ډېر چې کوم دی سچا د حضور علیه السلام مبارک عاشق شهید شوی دی، او د هغه مې د هغه ګناه بله نه وه، ګناه صرف دغه دین او ګناه صرف د حضور په نوم باندې غیرت و. ډېرې خبرې داسې دي چې هغه موږ که هم نه کړو تاسو ته پته ده، ډېرې خبرې داسې دي چې د هغې تذکره هم نه ده پته، هر یو بچي ته پته ده چې ذاتي دشمني نه وه، هر بچي ته پته ده چې د چا په چا د چا ورته څه کوم دی څه قتل هم ورکړی نه و، بچي ته پته ده چې هغه داسې ګناه نه وه کړی چې هغه چې کوم دی څه و چې د بل چا زوی وژلی و، پلار یې والا وژلی و. ګناه یې دغه یو وه، هر چا ته پته ده، ګناه صرف دغه یو وه چې د خپل محبوب علیه السلام د عزت او د ناموس سپاهي و. ګناه یې دغه یو وه چې که هر څه به مشر وي زه به د الله او د هغه رسول د دین حقانیت بیانوم او اعلان به بیانوم. که څوک خفه کېږي، که چا کره ماتم وي او که څوک خوشحالېږي، دا د حضور د امت د علماو فریضه ده، هغه حق بیانوي او اعلان به بیانوي، او هغه به د ظالم په سترګو کې سترګې ورکوي. زما کریم الله فرمایي زما د امت علما به چاپلوس نه، زما د امت علما به بېغیرته نه، زما د امت علما به د سلاطینو د بادشاهانو تاریخت نه. د بني اسرائیل علماو چې تاریخت جوړ شو، د سلاطینو د بادشاهانو نو الله په عذاب راوسته او په عذاب کې مبتلا کړه. خو چې کله حضور د خپل امت د علماو تذکره کوله، صحابه فرمایي حضور علیه السلام مبارک اول تکیه والې وه، فجلس رسول الله وهو متکئا، کریم آقا مبارک دارک کېناسته، حضور مبارک نیغ کېناسته، ویې فرمایل چې لا والذي نفسي بيدي، درې پېرې حضور فرمایل زما د په ذات د خدای قسمي، زما د په ذات د خدای قسمي، زما د په ذات د خدای قسمي چې زما د امت علما به دغسې نه وي، بلکې زما د امت علما به لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولتأخذن على يد الظالم. زما د امت علما به په نیکۍ امر هم کوي، زما د امت علما به د بدۍ نه من هم کوي، او زما د امت علما به د ظالم په سترګو کې سترګې هم ورکوي، او زما د دین پیغام به هر طرف ته هر ګوټ ته رسوي. که چا دا خیال وي چې په دې حق کنډو باندې به مونږ د دې مشن نه رسو کي، هغه نه لوی احمق بل نشته دی. که د چا دا خیال وي چې په دې باندې به دوی چې کوم دی څه وسکي، هغوی به په دې باندې به څه کي ویروي او په خپل چې کوم دی دام کې به راولي. زه ورته وایم چې د حضور دا غلامان د مرګه نه یېرېږي چې مرګ یو آخري څیز دی او د دې نه پس بل نشته دی. تاریخ کې چا سره هم داسې خلک نشته چې هغوی چې کوم دی مرګ نه په سترګو کې سترګې ورکړي. یو واحد اهل سنت و جماعت دی،
چې په هر وخت کې او په هر زمانه کې داسې خلک لري چې چا مرګ ته سترګو کې سترګې ورکړي د حضور په دین. الحمدلله ځکه عزتمندو زه نن دې ته چې کوم دا خبره کوم چې هغه الله لوی مقام او مرتبه ورکړه. موږ به سره په هر میدان کې انشاءالله تعالی د اهل سنت بچي بچي تاسو سره په دې میدان کې ولاړ دي او رسمونه او رواجونه نه دی ولاړ چې هر څنګه د قربانۍ موقع راځي انشاءالله تعالی د حضور د دین لپاره موږ هر قسمه تیار یو. اما دا صرف دا نه چې دا نارې زموږ رسمونه او رواجونه دي، دا الحمدلله په میدان کې موږ ښودلي دي. زموږ په دې مولانا باندې زموږ په دې نرتوب باندې د یمامه د میدان نه راواخله تر د فیض آباد د میدان پورې ټول تاریخ گواه دی. الحمدلله د حضور علیه السلام د دین ناموس محافظین صحابه کرام 1200 ځانونه قربانۍ د حضور د ختم نبوت حفاظت کوي. د حضور علیه السلام غلامانو دا سلسله را روانه ده، د فیض آباد پورې را رسېږي. د فیض آباد په میدان د حضور عاشقان په خپل سینو باندې ګولۍ خوري، مګر د حضور د عزت او د ناموس حفاظت کوي. او الحمدلله ستاسو ته په ډېرې پورې دا سلسله ده چې په دغه جماعت کې د حضور د دین دپاره د حضور د دین دپاره د حضور د عزت او ناموس د حفاظت دپاره مولانا صاحب په خپل وجود باندې ګولۍ خوري، مګر د مشن نه نه یم وروسته نه دي، نه یم د وارثانو ناره یم دا ده چې زمونږ یو مولانا صاحب نه زمونږ تن مندن د حضور د دین نه قربان دپاره. ځکه عزتمندو المیه زموږ استاد لپاره ده او هغه دقه یوه ده چې موږ په یو داسې نظام کې سترګې ورکړي دي چې په کوم نظام کې ظالمان چې دي هغه ښکلا تڼۍ ګرځېږي، چې په کوم نظام کې د حضور علیه السلام مبارک په دین پورې ټوکې کېږي، چې تر څو پورې موږ دا خپل نظام بدل کړي نه وي زموږ دا حالت نه بدلېږي چې دا کوم حالت کې موږ نن تاسو او موږ اوسېږو. زموږ دا حالت تر هغه وخته پورې نه چینج کېږي. په دین باندې د کفارو د ټولو نه لویه د مسلمان خلاف هتیار دا و چې د دین ایماني غیرت راوباسه، د دین جذبه جهاد ختم کا، د دین ایماني حمیت او غیرت ختم کا، چې بیا ورسره څه کوئ نو کوئ، ورسره بیا پروا نشته. شپږ میاشتې وشو، شپږ میاشتې د کشمیر مظلومان مسلمانان په قید و بند کې بند پراته دي. شپږ میاشتې وشو، هغوی کورونو کې دننه په کورونو کې بند دي. شپږ میاشتې وشو، کاروبارونه یې بند دي. شپږ میاشتې وشو، هسپتالونه بند دي، همدارنګه د هغوی دفترونه بند دي، مارکیټونه د خوراک ساز سامان بند دی. انسان حیران شي چې د هغوی ژوند څومره سخت دی په دې وخت کې. خو د هغې باوجود چې کله ایماني غیرت ختم شو د اواز اوچتولو والا څوک نشته چې د هغه مظلومانو لپاره اواز اوچت کړي. ګوره ګیر چاپېره باندې ګوره د شام، د یمن، د عراق، د فلسطین په هر طرف باندې د مسلمانانو په کور کې اور لګېدلی دی، مګر افسوس دا دی عزتمندو چې د مسلمان پرسان حال څوک نشته چې د هغه چې کوم دی پرسان وکړي، د هغه تپوس وکړي. په یو داسې ټایم کې موږ او تاسو دا فرض جوړېږي چې موږ د خپل محبوب علیه السلام دین ته واپس غاړه ورکړو. په یو داسې ټایم کې زموږ او ستاسو دا فرض جوړېږي چې موږ د محبوب علیه السلام مبارک د دین نظام چې دی دا په پاکستان کې راولو. زه تاسو نه یو تپوس کوم او په ایمان راله جواب راکړئ چې په دې ټوله دنیا کې څومره دنیا چې دا صرف پاکستان نه، په دې 57 اسلامي ممالکو کې ما ته یو ملک داسې ښودلی شي، یو ملک چې په هغې کې د الله دین نافظ وي ښودلی شي؟ جواب راله راکړئ. شته دی چې د الله نظام پکې نافظ وي؟ بیا ملک خو غټه خبره ده، په ایمان یې وایه په هر یو ملک یو صوبه راته ښودلی شي چې په دې صوبه کې د الله دین نافظ دی؟ یو یونین کونسل راته ښودلی شي چې په دې یونین کونسل کې د الله دین نافظ دی؟ یو ویلیج کونسل راته ښودلی شي چې په دې ویلیج کونسل کې د الله دین نافظ دی؟ دا څومره لوی جواب دی زموږ او ستاسو چې نن هغه دین چې د کوم دین دپاره زما جانان مبارک قربانۍ ورکړې وې، چې د کوم دین دپاره زما حضور علیه السلام مبارک په دغه زبان مبارک باندې خوله مبارکه باندې کاڼي برداشت کړي دي، او د کوم دین دپاره صحابه کرامو په میدان کې خپل وجودونه ټوکړې ټوکړې کړي دي، د کوم دین دپاره د سید الشهدا امیر طیب امیر حمزه وجود چې کوم دی سینه مبارکه سیرلې شوې ده، اینه مبارکه راوښکلې شوې ده او په هغې باندې چکونه لګېدلي دي، چې د کوم دین دپاره مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ ته
پدا سے حال کے مرگ نصیب شوے دے چھ کفن مکمل نو چھ دا کم دین دا پارا زمان کریم آقا مبارک دا صحابی انس ابن نضر دول وجود دس کی مشہو چھ پہ جلدے دشو چھ دا کم دین دا پارا زمان جانان مبارک دولت سوا صحابہ پیو جنگ کی شہیدان شوی دی اور دا کم دین دا پارا حضور علیہ السلام مبارک پاکپل باندے بخندق کی چھ کم دین خوری کلستی دی اب یا پاکپل باندے اکا خوری بہر تراوشتی دی اب یا حضور علیہ السلام صحابہ فرمائی زمان کریم آقا جسم مبارک چھو چدا باچے کل احکارے گا ندا چاندے دا سپین ازر و نبزیات پرکے گا اگر حضور علیہ السلام مبارک سپین مبارک موجود